وان البدعه قد احيت دا بدعات زنده شوی دی هغه فاسق و فاجر یزید منبر باندې به کېناستلو قد کې به سره پیزواني وي هغه یزید صاحب اذان اواز واورېدلی وی بېله څه مؤذن ته وایه خاموشه یې محبین یې ګنډا کړل نن امت مسلمانې څه چال دی هغه ملعون کس ته امیر المؤمنین لقب استعمالوي خدای مو هغه سره حاشر کا بس عزیزو امام حسین هدف ته نه پوهېدلی شي ووایي سینا څومره وایي ووایي ژاړي څومره ژاړي وژاړي ویلي شپږم امام یې لا یوم کیومک یا باق الله حسین تا غونډه ورځ بیا د نیویورک دا شی ورځ راځي خب یاد وساته وروره څومره کسان ناست یو پرې قیاس تاسو ته وایم انشاءالله داسې کس به نه وي داسې کلې ځانواله کسان دلته ناست نه وي کوشش وکړئ در ازادارۍ نه انګام مکملو شي بس دا ډېره دی کوشش وکړئ لکه څه کبي صاحب خبره وکړه کوم کلي کې چې دا نشه اخر کېږي تا ځوان دخل کوي ما په خدای قسم دی دا داعش و طالبانو نه زیات خطرناک دی تا ته ایتو واړه واړه بچي روح دي کړل پاتې دوی ورسې دا په منبرو نه کېږي دا په ملایتو نه کېږي دا په حدیثو نه کېږي دا به په بلیاو سره سیخوي دا کسان پاتې دوی دغو کسانو چې باندې کوي راغه بیا به ورته پته ولګېږي یقینا چې یزید یو شرعي و ایمو معاشرې کې شراب نیشته یزید یو نشهیی و ایمو معاشرې کې نشه نیشته بس عزیزان گرامی د لسم پیټ مزدګار روان دی تهجدونه به ځان سره ونیسو مخکې نوره ټکات نیشته مولا کربلا دشت کې بیله پاتې شوی مولا کله بیله پاتې شولو راغللو خیمو ته څو کسانو نه یې رخصتي اخیستې ده کېدای شي زه نه کوم بیان البته هغوی کې یوه رخصتي یې زوی سجاد مولانا واخیستله راغللو سجاد زوی د بابا حسین نه پېژني ودي بابا ديهم يقولوا بينو كده نجيني بابا اين عمي العباس ترى عباس متشنكده مولاد دي تكفوتي عباس شهيد شوالو فرار بوندي يقولوا بطنا اين اخي علي اكبر بابا حسين مورور اكبر چنكده بيانو بيروتا مولوی لتا اغا تاکل شوالو وشه دینا مخی چه پختن وکی مولاد و گئی زوی سجاده و شخیمو کی تان و مان الهه هیچ کنشتا ایو وصیت درغلیو سجاده زویا کله چې مدینې ته لاړ شي ایمو شیعه د سمیلریږي کله چې سړي وبچکي ورته وایي د حسین تنده لږه په یاد کړئ اجرکم علی الله فریاد وکړه وروره د لسم ورځ دی سخته ورځ دی یو ځلې اخري رخصتي چې خور راخیستله خور ته دی چې خورې ما ته لږ زوړ کمیس راواخله خور ورته کمیس راواخیستلو ځای ځای کې مولا وچ کولو خور دودی چې ویلي وروره ویلې ما ته پاته دی چې دا ظالمان ایما بدن باندې لباس نه پرېږدي روان شو خیمونه څنګه خیمونه روان شولو یو روغ ورته غږ یې واورېدلو طفلي حمیا وروره لږ راته ودرېږه کله چې حسین پام وکړو کسې چې خور زینب ونه خیمونه راوتلي دی زلجلال ورته کوز شولو خورې څه دی ویلې بس یو وصیت درته په یاد شولو ویلې څه وصیت ویلې چې لږ ماته ګریوان خلاص کړه وروره حسینه کله چې ګریوان یې ورته خلاص کړلو خور زینب سینې باندې چاپ کړلو ودې دا څه وکړل ویلې ما ته مور زهرا وصیت کړی و چې کله ورور حسین د کربلا کې بیله پاتې شي بیا یې ما طرف نه سینې باندې چاپ کړه دا خبره وه چې ورور د دوی خورې خامتیا بابا علي یې وصیت کړی و لکه راشه خیمې ته کله خورې خیمې ته نوبسله ودې یو خورې لږ مټونه راته عبا لرې کړه کله یې عبا لرې کړله
دیشونو بپریخلل مولا میدان تر ورسیدلو ایو مقتل په مطابق شپې ولګولې سلطنه په دې ودرېدلو غږ یې وکړو حبیب اورورا پاچا وکسه د سپینګیري حسین جنګ لږ وکسه پاچا باس اورورا نن حسین د بیله پاتې دی جنګ یې وکړو ډېر کسانې وسلې جهنم کړل هغه نه بعد لوحوس دا جمله لیکلې دی فوقف ليستريح ساعة ستړی شو مولا ډېر ویلي صبح نه 2 اویا جنازې اوچاتې کړي وې ستړی شو لږې ویله ته زه دامه وکړم کله دامې ته کېناستلو یی چې یوه شقي د مولا زړه باندې ګلو ګزار وکړلو یو خو مولا باندې ګزار و هغه نه بعد مولا ذوالجنا باندې څملستلو چې کله څملستلو هر طرف نه ظالمانو حمله وکړله حسین باندې یو ځلې چا سره تیږې وې تیږو ګزارونه یې شروع کړ چا سره نیزې وې نیزې ګزارونه یې شروع کړ وشه حسین ذوالجنا باندې نشو پاتې هغه نه بعد ذوالجنا یوه کوتل ته حسین راوستلو کله ذوالجنا حسین راوستلو یوه کوتل ته یې کوز کړلو دغه ځای کې د امام زمان یو سلام کوي نیکه باندې زما سلام وي هغه کاس باندې چې هغه ته ناخوشو منځ کې پاتې شوله ما سلامي على الخط الطريب ما هغه مخ باندې سلامي چې هغه خاورو سره خط پټ شولو بس اخري جملو ته راغللو یو ځل داسې واخ راغللو کربلا ځمکې کې فریاد اوچت شولو الا قد قتل الحسین بالکربلا حسین کربلا کې شهید شولو یا خدا جمله وه ظالمانو خیمو طرف ته منډې کړلې خیمو نه اوسې